دوستانو چې کوم کسان د جرنل فیض حمید پرکټیان وي یا د هغه چې کوم سیاسي ملګري وي د هغوی پرکټیان یا که د ملک ریاض پرکټیان یا که د محرم بلوچ پرکټیان نو هغه دا ویلاګ مه ګورئ ځکه چې بیا به تاسو خفه کیږئ او حسب معمول خیر کنزل خو تاسو کوئ خو بله خبره ده خو خفه به شئ. په بلوچستان کې تقریبا ټول سرداران چې کوم دي نو دوه څلور سردارانو علاوه ټول تقریبا چې د قوم غله دي او د دوی چې کله ریاست سره روانه شي او دوی ریاست بلیک میل کوي نو دوی د ځان بیا قوم پرست جوړ کړي. نن سبا یو بل را پیدا شوی دی اختر منګل صاحب، هغه ځان ته ډېر زیات قوم پرست وایي او وایي چې یاره بلوچستان ترقي ونه کړو، ټول بلوچستان پاکستان وخوړو، دا چلو شو هغه چلو شو، وایي خلک پکې خوار وزار دي او خلک پکې د لوږې مړه شو. نو زه تاسو ته صرف دا وایم چې د اختر منګل صاحب چې کوم دی نو دی بلوچی دی. اختر منګل صاحب چې کوم دی نو دی د خوزدار اوسېدونکی دی، دی د هغه ځای نه الیکشن هم کوي او دی وایي چې بلوچستان خلکو وخوړه، پاکستان وخوړه او ډېر خوار پاتې دي بلوچیان. نو چې بلوچیان ټول دونه خوار دي نو دا ته پکې ولې خوار نه یې؟ هسې د چې کومې اختر منګل صاحب چې په الیکشن کمیشن کې کومې ګوشوارۍ داخلي کړي دي نو د هغې مطابق د 36 کروړو او 18 لکو روپو د اساسو مالک دی. دا د ډکلیر کړي دي. 6 ځله دی ایم پی ای پاتې شوی دی د خپلې حلقې نه، 2 ځله دی ایم این ای پاتې شوی دی، 1 ځل دی د بلوچستان وزیر اعلی پاتې شوی دی. بیا تاسو ګورئ په برطانیه کې د دی یو هوټل دی، په دوبۍ کې 2 تجارتي کمپنۍ دي، په دوبۍ کې یو هوټل دی، ډایمنډ مال اینڈ ریزیډنشي اسلام آباد ورته وایي، په هغې کې رده یوه بنګله ده د کروړونو روپو، د کراچۍ په منګوپیر کې رده یوه بنګله ده، د کراچۍ په خیابان شمشیر ورته وایي، په هغې کې رده یوه بنګله ده، په کوټه کې خارن هاوس ورته وایي د کروړونو روپو د هغې دی مالک دی، په خوزدار کې وډ ورته وایي، وډ ډېر مشهور ځای دی، په هغه ځای کې رده کور دی او چې وګورئ سمه یوه قلعه ده. په خوزدار کې په شانوراني علاقه ورته وایي، په هغې کې رده 200 دوکانونه دي. د کوټې په ریلوے سوسایټي کې ځانله بنګله ده، د خوزدار په وډ کې د مارکیټ دی او دوکانونه دي او برابر دوکانونه او مارکیټ دی. د خوزدار په شانوراني سیمه کې یو هوټل هم دی برابر، هم په خوزدار کې بیا په خپل نوم باندې د اختر منګل په خپل نوم باندې 1500 جرب ځمکه هم شته. د کاپرو تللو کانټۍ هم شته چې هغه ډېره قیمتي کانټۍ، کاپر چې تلې که نه هغه ډېره قیمتي کانټۍ دا رده ده. په سیسیلین ایکسپورټ کمپنۍ کې رده برخه ده. اے کے موټرز لیمیټډ پرایویټ ورته وایي، په دې کې دی پارټنر دی. دغه شان د ایم ایس سردار اختر منګل جان ماربل مایننګ لینز او د میګنیټک ماین لینز دا لیزونه مو سره دي. په دې کې یو لیز د 40 کالو دی او د 500 کالو دی، بل د 140 واله تر د 140 کالو پورې دی او دغه شان د نورو معدنیاتو لکه آیرن د راویستو د دې لیز مو سره دی، دا تقریبا د 50 کالو دی. او د دې نه علاوه که تاسو وګورئ دی چې د کوم د ماینونه راوباسي نو دا سرونه ورته وایي او لسبیله ورته وایي. په هغه ځای کې دا چې کوم مایننګ کمپنۍ دي دی د هغه ځای نه معدنیات راوباسي او په کروړونو ډالره کې هغه دی خرڅوي. دی وایي چې پاکستان بلوچان خوار کړل. نو تاسو هسې فیصله وکړئ. زه د بلوچانو ته وایم چې په کوم ورځ تاسو راپاڅېد او د خپلو دغه شان سردارانو ګریوان ته ملاس واچو که نه او دغه شان سرداران تاسو راټینګ کړه چې دا تاسو سره د اربونو روپو اساسې د کوم ځای نه راغلي نو بیا به تاسو ته پته ولګي او د خپل حق تپوس د هغې کسانو نه وکړئ چې کوم خلکو ستاسو حق خوړلی دی. پاکستان خو خپله ډوډۍ نیمه کړې ده بلوچانو سره. د بلوچستان نه څه راځي دغه ته د ګیس پیداوار ګوره د بلوچستان نه صرف 14% دی، صرف 14%. دا نور ګیس که تاسو ګورئ نو دا د سند، دا د پنجاب او دا د خیبر پښتونخوا دی. خو یو دروغو پروپاګانډا ده. اوس اختر منګل صاحب هم وایي چې زه جلوسونه وباسم، زه جلسې کوم ځکه چې بلوچان خوار شو او وایي موږ نه ارسه اسلام آباد وخوړل. نو دا یوه تجزیه وه تاسو ته مې وړاندې کړه، نور تاسو پېښه او ستاسو پوهیانو پېښه.